محترم مسلمانانو د رجب میاشت او د رجب په میاشت کې تقدیر بدلیږي. نن محترمو زموږ چې کومه وظیفه ده د تقدیر د بدلیدو وظیفه ده. لکه تاسو هم خپل تقدیر بدلول غواړئ، خپل ژوند بدلول غواړئ، قسمت ازماوهل غواړئ، انشاءالله نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه که تاسو وکړله انتهایی مجرب او ناشنا وظیفه ده. کم کې قصه واورېدله انشاءالله العزیز ستاسو ایمان دا به نورم تازه شي او تاسو به په دې وظیفې باندې مکمل یقین کول لا شروع کړئ او دا وظیفه به شروع کړئ انشاءالله العزیز د ژوند خواږه او تاسو ته میلاو شي، مال او دولت به درته میلاو شي. دومره مال او دولت چې تاسو څونه پیسې لګولي د هغې په ډبل د هغې په سلم چنده به الله پاک تعالی درکړي. محترمه دغه رنګې څومره حاجتونه دي، څومره مشکلات دي، تمام به در الله پاک پوره کوي. بس د رجب په دې میاشت کې دا وظیفه د لازمن وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاته محترمو او مکرمو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د رجب د میاشتې وظیفه ده او د رجب په میاشت کې الله پاک د انسان تقدیر د محترمو لازمن بدلوي. نو که تاسو خپل تقدیر بدلول غواړئ دا وظیفه د ژوند معمول او د ژوند حصه سازه کوي انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به کېږي. محترمو که تاسو حاجتونه لرئ دا وظیفه ستاسو لپاره ده. که ستاسو مشکلات وي دا وظیفه ستاسو لپاره ده. یو کار ستا په طبیعت ساز نه وي هغه کار بل شان کېږي. دشمن یره ده نو هم دا وظیفه ته کولی شي. مال غواړئ، دولت غواړئ، رشته غواړئ، انشاءالله الله پاک به درله هر څیز محترمو دا به درکوي. بس د زړه نه دا کلمات دا یو څو پیرې ووایه، روزانه یې وایه، انشاءالله العزیز هر کار به برابرېږي. په کښتۍ کې ډیر زیات معزز او ډیر زیات مکرم خلک محترمو دا ناست دي او کښتۍ دریاب کې روانه وه. ډیر زیات دیندار خلک هم پکې وو، مالدار خلک هم پکې وو. یو نیک سړی راغی. دې نیک سړي دا ویلي ټولو کښتۍ والا ته که چا ماله 1000 دینار راکړل نو زه به دې سړي ته یو ناشنا وظیفه ښیم او هغه ناشنا وظیفه داسې ده چې د انسان ته به هر څه میلاویږي. دا څونه پیسې دې راکړې ماله د هغې په څو چنده به ته میلاویږي. دغه رنګې څومره حاجتونه دي، څومره مشکلات دي، تکالیف دي، په ژوند کې څه مثلا پرې راځي، مشکل پرې راځي، تکلیف پرې راځي، دا به حل کېږي. څوک شته چې ماله پیسې راکړي. نو په دې کې یو مالدار سړی و هغه سره صرف 1000 دینار دا برابرېدل او بل چا سره نه برابرېدل. د مالدار سړي دا پیسې ورکړله. چې ورکړې پیسې وله بس د هغې داسې 10 منټه 20 منټه وشو په دې کې توپان راغلی. دا کښتۍ په منځ باندې ذره ذره شوله. دا کوم سړي چې دا دینار ورکړي صدقه کړي دا سړی په یو تخته پاتې شو. باقي ټوله کښتۍ لاړه تتر بتر هر څه خوا دېخوا شو. دا سړی د سمندر ساحل سر طرف ته رالی او سوچ کې خدای پاک کښتۍ ختمه شوله، ملګري لاړه ټول ډوب شو، زه یوازې پاتې شوم او وږی ما یخني موسم دی څه وکړو. نو په دې کې مخامخ یو محل ولیدو. لاړې هلته کې محل ته او دروازه یې ووهله. نو چې کله دروازه ووهله د هغې نه یوه جنۍ راوتله. ده ته وایي څه کې؟ دی ورته وایي پوره قصه یې ورته وکړله. مسافر یم او وږی یم او د خوراکو څه یې راکړه. بس هغې ورته وایي راځه خوراک څه کور کې څومره هر څه وو هغې ورته کېښودل. سره د اوبو هر قسمه ډرنک وغیره دا پراته وو هلته کې. جنۍ ورته وایي ځان چې کله موړ کړې نو بیا به سمدس وځې ځکه چې یو جن دی په ما باندې عشق شوی دی، پیری دی او په دې کور کې هغه بل څوک نه پرېږدي. جن کوشش کوي راشي دلته کې او ډېر زیات تکلیف ما ته رسوي، خو شکر دا دی چې زه اوسه پورې د جن د زنا نه زه په امن کې ما سره چېرته زنا کړې نه ده او باقي هر عمله راسره کړی دی. هسې نه تا ته به تکلیف ورسوي نو ته داسې وکړه چې ریزی نه ورسره وځي.
دوی که الله پاک چېرته زه وجلې دریاب کې به وجلې وی نو پته لګي چې ما نه وژنې که نه نو داسې کوو چې رالی بس کوم بل کړم بس مړ کړی وی ما ځکه چې دې سا قصو خو نشته جن کله رالی جن رالی کله او دا سړی ولید خپل کور کې جنې د سخت قار شو دا څوک دی نن به تا مړه کوم او دی هم وژنم جنۍ نور هم وېرېدله نو دې سړي ته چې په کښتۍ کې کوم نیک سړي وظیفه ورکړې وه دغه وظیفه شروع کړله الله پاک دغه جن وسوځو جن وسوځېدو ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی الله فهو حسب محترمو دا کلمات ویلي او کم چې پیری وه اوس وځېدو دشمن هم هلاک شو دې ځکې د جنۍ ورته میلاو شوله جنۍ او دلته کې مال و دولت او کالي دینار وغیره هر څه راواغېستل او بار ووتل کښتۍ طرف ته بله کښتۍ ولاړه وه هغې ته راوختل او چې کله د جنۍ چې کوم ځای کې د پلار کور هلته کې لاړ جنۍ هغوی ته حواله کړله هغوی چې کله د جنۍ وکتل نه بېهوشه شو خوشحالۍ نه چې دومره ډېر وخت بعد دا راله او صحیح سلامت راله خدای دې سړي ته وایي دومره نیک سړی دومره نیک چې تا د جنۍ حفاظت هم وکړو تا د هغې جان د مال د هر څه حفاظت دی کو دلته کې صحیح سلامت راوصله نو ډېر حقدار ته چې موږ تاله په نکاح باندې درکړو نو مالدار سړي لور هغه ته په نکاح شوله پیسې مو ته میلاو شولې دشمن نه محترم دا خلاص شو نور څومره حاجتونه وي هر څه پوره شو نو که تاسو هم حاجتونه لرئ دا وظیفه محترمه دا شروع کړئ انشاءالله الله پاک به هر قسم حاجت ستاسو دا پوره کړي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب روزانه تاسو را وظیفه 314 پیره کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات خیر راکړي